دروبو ځوانانو کشرانو السلام علیکم. دا نن چې دا دلته دا غونډه یقیني شوه حقیقت دا دی چې په دې کې د اظهر خان، په دې کې د سنگین خان، په دې کې د قاسم خان یو بنیادي کردار و. هغو دا جرګې یقیني کړي دي، مشرانو دا جرګې کړي دي. یو خو دا ثوابي کار وشو چې دا دوه یو خاندانو دا په یو پیټ باندې شو، په یو ډله کې شو او په پښتنه پارټۍ کې شو. او زه نن هغې مشرانو ته چې هغې خبرې وکړې او زه نن په یو پښتنه تاریخي اوټره کې ولاړ یم، زه هغه مشرانو ته خراج تحسین پیش کوم، زه ورته سلام پیش کوم چې نن هغې د مسلم لیگ د پی ټی آی نه هغې په عوامي نیشنل پارټۍ کې شمولیت وکړو. او دلته کې د دې سره زه یو خبره دې مشرانو ته کوم، ځکه چې د دیو مشران زما مشرانو دا زما مشران دي او د دیو کشران زما وروڼه دي. خو زه ورته صرف دا یو خبره کوم او دا ټپه ورته وایم، نور څه په دې لرې خبرې نه کوم، ځکه چې غیرت او پښتو په دې کې شته. وایي یو ځلې بیا په دې لار راشه، په پخوانو پلونو د پی وتل ګرځو. خو زه د دې سره هغه خلکو ته دا وایم چې کومو خلکو به وایي چې عوامي نیشنل پارټي نشته، عوامي نیشنل پارټي ختم شوه، دا دهشتګردۍ ویوړه، دا سیلاب ویوړو، دا قیوم خان ویوړ، دا انګریزانو ویوړ. نو زه ورته وایم چې راشئ ړندو که سترګې وي وګورئ په ډیټ پاڼۍ کې چې عوامي نیشنل پارټي څونه ده او په څومره تعداد کې ده. دا به درته په 2018 کې زه عزیزانو دې مشرانو خبرې وکړې، دې مشرانو دلته خبرې وکړې او دا هم وایم وایي چغې وایي اجل مولا تا اورې که نه اورې، تشه خاوره نه ده غني څنګه به شي خاورې. او دا باد د زمانې چې موږ چیړې هسې نه ده، دا باد د زمانې چې موږ چیړې هسې نه ده. دا ګورو چې په مړو ایرو کې سره بڅري شته. دلته د بازار خبره وشوه، دلته د بجلۍ خبره وشوه، دلته د سیکشن 4 خبرې د سینپورې پورې شروع دي د ځمکو د اخیستو. دلته د نهر خبره مخې ته راغله چا راته وکړه چې د هغې متاثرینو ته هغه چې د پیسې نه دي میلاو شوي. عزیزانو چې کوم سړي نن ډرامه جوړه کړې ده، هغه شاړي ته راځي دوه ټوپۍ په سره یو د 3 نیمو حلقو نه خلک راولي، د 3 نیمو حلقو نه خلک راولي او دوه ټوپۍ په سره. چې کوم سړي دا ډرامه جوړه کړې ده چې عبدالخیل ته راځي د 4 حلقو نه خلک راولي او 2 کوره نقش او مظفر مشرانو هغې پاک رسېدلي دي، د هغې په څو واقعاتو هغې ته 2 ټوپۍ په سره ولو. دا ډرامې دي، خدای شته که په دې خلاص شي. او دغه خبره وایي ای مجنونه د دیران انجام دې ته بخیر دی. زه ورته دا وایم چې نن سیاست چې دی د شعور په بنیاد شروع دی، نن سیاست د قومونو په بنیاد شروع دی. پاکستان کې وزیر اعظم خپل ټینیور نه پوره کوي او چې وزیر اعظم ته وخت پوره نه کړي دا لویه ګناه ده. 100 کروړه خلک وله ووټ ورکړي او هغه چې دی په یو قلم باندې هغه کور ته ولېږي. کیس څه دی په منځ کې پکې راووت څه او هلې چاته کو او هغه بیا کور ته ځي نو وایي کور ته په دې لار مه ځه په دې ځه. لکه نو د کور دا اختیار دی مالک. کم از کم پنجابی چې دی هغه په دې پوه شو چې زما سړی چې دی هغې کور ته ولېږه په یو قلم. نو که څه حادثه ونه شوه نو زه درته دا وایم
چې نواز شریف چې دی په پنجاب کې مضبوطېږي نواز شریف په پنجاب کې د دې نه ښه مضبوط شو کوي نه خار په خار باندې نن سیندیان چې دی هغه په پیپل پارټۍ پسې ولاړ دي نن بلوچ په بلوچ پسې ولاړ دي نن مهاجر په مهاجر پسې ولاړ دي پښتون به څه کوي پښتون به څه سوچ کوي هغه به د عمران تبدیلي مني هغه به د پرویز خټک خرکاري مني هغه به دا صوبه نوره تباه کوي هغه به باچخاني چې دی دا امتحان را روان دی دا زما ذمواري نه ده یوازې دا زموږ د خاندان په ذموارو کې یوازې نه ده راغلې دا د قام ذمواري ده دا د دې وطن ذمواري ده دا د پښتونوالي یو ذمواري ده چې آیا موږ پښتون مشر چې دی پېژنو که نه موږ خو په حکومت کې نه وو دلته په تاسو ټیکس ولګېد پارلیمنټ کې خو زه نه وم شیرشاه خانوم نه و رحمت علیم نه و زموږ څلور ملګري دي خو دلته د سوات 19 او 15% د عصري ټوپۍ راووتې هغه ټیکس ستاسو په زور او ستاسو په همت او ستاسو په جرأت چې دی هغه د ملکړ نه لاندې غوځار کړو که نه اوس پکې خبره د کټ ګاډو ده د هغې سره به هم ګورو راکاږو به زه د بازار ملګرو ته زه د مټې د بازار هغه غیرتي ملګرو ته ناست دي څه پکې زه هغې ته دا وایم چې منم چې مارکیټ د خان صاحب دی هغه اجمل صاحب هغه یو شعر و د دیر نه راته چېرته یو غریب چې دی میخې ساتلی میخې په سوري وې او هغه غریب چې دی هغه په خپیال به خپې ولاړو غربو ته نو خټک صاحب ویې ما ته دا شعر یاد شو چې میخې منم چې د نواب صاحب دی دې کې خبره کول توان د چا دی ولې ای د انسانانو ربا دغه ګجر غریب انسان د چا دی زه منم چې دوکانونه او مارکیټونه ستا دي خو خلک کرایي ورکوي په مټه کې د خپل سوچ خلک دی د خپل سوچ خلک دی مارکیټونه د نواب قانون دي مارکیټونه د سلیم ګل دا جیم دي خو په هغې باندې موږ نه یو مسلط د هغې په سوچ باندې نه یو مسلط چې دا دوکان به بندېږي او کیدی شي که دوکان نه بند شوی او د بجلی احتجاج کېږي نو که په دوکان کې 3 کسان نو که 2 وله رالیږلي نو ته پرې ټول دوکان ولې ګناهګار یې بیا دغه الفاظ بیګا ما ته د یوت ملګرو واورول سوشل میډیا باندې که چا اورېدلي هغه الفاظ کنځلو لوړې وې زه وایم چې د مټې مشرانو د مټې دوکاندارانو د مټو پښتنو غیرتیانو زما وروڼو تاسو پسې لوړې مه تیاروئ بعضې د سپورټس دوکانونه دي په هغې کې بیټونه دي هغه بیټ به پسې راوړته کوي خو که دلته د دوکاندار بېعزتي کېده که دلته د یو غریب بېعزتي کېده نو زه به ولاړ یم ولنی ګزار به په ما کېږي بیا به په یو دوکاندار کېږي د بجلۍ مسله بنیادي څه ده چې څنګه مرکزي حکومت ګناهګار دی هغه امره چې دی صوبایي حکومت د دې ګناهګار دی وایه ولې مرکزي حکومت خو ماله د بجلۍ هغه حق نه راکوي خو موږ خو 3 ډیمونه شروع کړي وو یو درانو یو مټلتانو یو چترالو دې له موږ پیسې ورکړې په خپل حکومت کې دا پیسې ولې ودرولی شوې په دې کار ولې پوره نه شو که دا ډیمونه تیار شوی وی نن به په سوات شانګله او په دیر او په چترال کې چې دی لوډ شیډینګ نه و دا خو د صوبې د حکومت کمزوري ده چې هغه پیسې بل ملک ته کړې نو دا پاتې شو چې 100 کیلومتره بهترین روډ نن جوړ کړی دی د چکدرې نه د بحرین پورې لاندې هم نه جوړېږي او برف نه جوړېږي دې له موږ 150 روپۍ ورکړې وې موږ خو کیډټ کالج جوړ کړی دی
موږ خو یونیورسټي جوړه کړې ده موږ وای کوټ راوړی دی دلته موږ خو ترهګرو دلته دا وطن قبضه کړی و دلته سیلاب راغلی و موږ د دې ټولې مقابله کوله نو په ده باندې خو د ګل ګزار هم نه دی شوی او خدای دې نه کړي خو که چېرې دلته یو پټاخه خلاصه شوه دی به دا ټک نه دې خواوې نه نه دا چې دی دا زړه ډېر لوی غواړي دې له د سمندر امرسي نه غواړي دا دریاب ازمول د سمندر امرسي نه غواړي زه په دې حواله باندې کوم دلته کې د خریړۍ او د هغه سیند پورې پورې چې سیکشن پورې لګي ځمکې قبضه کېږي زه د هغه ملګرو سره هم ودرېږم عدالت ته ورسره هم ځم کور ته ورسره هم ځم په کلي کې ورسره وځم ځکه چې منګه چې څه جوړ کړي دي نو موږ د خلکو ځمکې نه وې اخیستې موږ د سرکار ځمکې دا د نواز شریف کډني هسپتال و شهباز شریف د یوې هسپتال جوړو موږ له په منګلور کې سرکاري ځمکه ورکړه عمران وی چې زه د کینسر هسپتال جوړوم په حیات آباد کې ولس ځمکه ورکړه سرکاري او 10 کروڑه روپۍ ول هم ورکړې چېرې فلاحي کار دی دلته چې کومه د باغډیرۍ نه نهر راوځي د هغې نقشه زما سره ده دا په 2010 کې زما په پیډ د وزیر اعظم صاحب په ډایرکټر احمد حسین ژوندی دا د چکړۍ نه واله دا به په غره غره کې راته ده نهر دا به د دې سیند پوړې پورې راته او دې به شل زره ډریبه ځمکه چې ده هغه اوبه کوله نو دا یې راوسته د باغډیرۍ دا قبر نه چې دی دا به اوبه ورکړي دا نیم ماندور ته هم اوبه نه ورکوي نیم ماندور ته هم په وچو اوبه پاتې کېږي نو زه درته دا وایم چې نور ځان پوهېږئ چې نور دا ده چې موږ فلسفې نه وایو موږ نور دلیل منطق نه وایو نور د پوهې ضرورت نشته زما نه پوهې نن د غرونو کې یو خبره شروع ده په کار ده چې په سوشل میډیا دا راشي نن زما د ورشو چې دا ختمه ده د غرونو درونو د هغې جیدادونو کې کلي راښکودي دي هغې کې ګورجې ودرولي دي په هغې کې چې دی کانټهدار تارونه د کړي دي ځمکې د خلکو قبضه کړې تبدیلۍ خان تا دلته د بوجر غریب چې دی ځمکه قبضه کړه خو که زموږ وخت راغی ستا دا بورجې به نړو هغه د خلکو ځمکې چې دی موږ قوم ته تکلیف نه ورکوو موږ خو داسې خلک وو چې د سر په قیمت یې حکومت کړلی موږ خو د سر په قیمت حکومت کړلی زه د مټې چوک ته رالم ما ته په هغه وخت کې اجازت نه راکاو چې ته به نه ځې ما وی چې زه د مټې چوک له ځم ځکه چې په دې کې ځوانانو ذبې شوي دي دې له خوني چوک ایښودی شوی دی زه په هغه مټې په چوک ودرېږم تقریر کوم جلسه کوم چې دا نن د انسانانو چوک دی دا د مټې د خلکو چوک دی دا د انسانیت چوک دی نن دهشتګرد نشته او عوامي نیشنل پارټي شته په هغه وخت کې څه حساب و په دې طرف و یاره دې خلکو وایي چې بمباري کړله دلته زمونږه زنانه بې کوره شوې وې که نه دلته د ټیټپاڼۍ او د پري او د دیزي خلک د شپې څوکۍ به تاسو سره د ټوپکو کوله که نه د غلډاکو خلاف د هغې خلاف چې زمونږ حکومت راغی نو چې غلډاکو څڼې پرېښوې او د خلکو بېعزتیانې کولې مرۍ پرې کولې کالر زمونږ په اختیار کې نه و پیسه زمونږ په اختیار کې نه وه آیا ما به د غلډاکو په رحم و کرم دا مټه پرېښوده که ما به دهشتګرد مقابله کوله چې ما ته دهشتګرد مقابله کوله نو دی نن په دې خفه کېږي وایي په ما بمباري شوې ده نو ته دهشتګرد وې څه ته خو سهولتکار وې دلته په خریړۍ یونین کونسل کې ډرامې نه دي دیوله تکلیف عبدالولي خان ورکړلی دا زما ورور ته ولاړلی دا زور بله ده ورکړلی دی دا زور نشي وړی نو ډرامه بازي شروع کړې ده خو د مټې د خریړۍ په کلي کې دوه غټ غټ شمولیتونه دي په هغې کې به درته زه ثابتوم چې آیا دلته خریړۍ ته زه راتلی شم او که نه دا خریړۍ چې ده
دا پښتانه دي او غیرتیان دي زه به درته په توتي کې ثابته کړم زه به یې درته په باماخیله کې ثابته کړم او نن په ټیټپاڼۍ کې خو راشه او سترګې وغړوه او که نه څوک دې رالېږلی چې ماښام دله راپورټ وکړي چې په 3 ګولو دې پورته کړي زه دله دا یو ووایم نو نن عزیزانو نن خبره حقیقت دا دی دا نور یې موږ وایو قامولي به کوو که نه په دې خاوره چې څوک آباد دی که هغه میا دی که مولا دی که ګوجر دی که د دفتر خاوند دی که د هر قام نسب دی خو زما رور دی زما مشر دی د حیثیت خاوند دی او هغه له به هغه حیثیت ورکړی کېږي غریب له چې کوم دلته د یو خان بچی دا هغه خان بچی او د غریب بچی چې دی د هغه به یو حیثیت وي دا زما الله ورکړی د پښتونوالي عزیزانو د دې سره چې کوم څیزونه ما شمار کړو دا ترهګري سیلاب پلونه برجونه کیډټ کالج یونیورسټي وایي اوس به نیشنلیان څه کوي انشاءالله تعالی که پښتنو پاسباندیار ولي خان د باچا خان په فلسفه باندې اعتماد وکړو او هغې اعتبار وکړو او هغې له اختیار ورکړو د ټولو نه اولنی کار ځوانانو له به موږ روزګار ورکړو دا به زموږ د ډیوټي او چې کوم کارونه د تبدیلۍ والا خان نه پاتې شوي دي نو هغه کارونه به سرته رسوو خو د دې سره زه پی ټي آی ته دا وینا کوم چې کومه عایشه ګلالۍ کومه پښتنه د وزیرستان ده هغې کومې خبرې راپورته کړي دي د دې نه دا خبرې چې دی دا مخکې هم راپورته شوي دي دا د لندن زنانه راپورته کړي دي دا د امریکې زنانه راپورته کړي دي دا ریحام راپورته کړي دي د عایشه ګلالۍ مینې پی ټي آی کې وه خو چې هغې کومه خبره کړې ده زه دا وایم چې د هغې د مکمل تحقیقات وشي کپتان صاحب تا خو به نواز شریف ته وي چې تالاشي ورکړه زه درته اوس وایم چې ته د خپل بریک ډېرې تالاشي ورکړه چې تا دې زنانه ته څه ویلي او که خبره دیو دا چیړل کوي نو زه دا وایم ګورې هغه داسې نانجاڼه جنۍ نه ده هغه ډېره پوه او تعلیم یافته ده د هغې سره ډېر مواد دي په ایمان درته یم د دې عمران خان د دې نه پوسټ مارټم وکړي نو موږ دا وایو چې د هغې د ازادانه تحقیقات وشي که دا خبره په عمران کې حقیقت وي ظاهرا خو ده داسې ظاهرا خو ده خو که دا حقیقت وي نو بیا د پښتونخوا زنانه چې دی کم از کم هغه په خپل ځان سوچ وکړي مراد سعید ته نه یم ځکه چې دا سوچ هغه نه کوي نورې خبرې هم شته نورې زنانه چې دی هم مخې ته راځي دا شته خبره چې دی دا دي د ګلالۍ چې څه وایي منوعن چې دی هغه کمیټي چې دی هغې ته د عمران خپله تالاشي ورکړي که دا تالاشي نه ورکوي نو زه وایم چې د دې نه لویه معامله جوړېږي او دلته د بجلۍ خبرې له زه بیا راځم دلته بلالکوکي او ډنډه دې شروع کړوه ایساري سپي پراجیکټو د دې هم نه هغې له عمران راغلی و ابتداله او 2 ځله د پهلوان وزیر اعلی راغلی زه شم د کنټینر نه دی کافر ډانس دی منم هغه ابتدا کړې وه هغه ډنډې نه ده چالو کړې نو ته د چا خلاف چې دی احتجاج کوې په مټه کې پکار ده چې نورې پارټۍ راوځي او په دغه ورځ باندې د پیپل پارټۍ ته به دې رد ویلي د جمعیت العلما اسلاف ته ویلي این پي پسې ویلي د په نورو قومي وطن پارټۍ ته ویلي یو سراج الحق صاحب ته یې غږ نه دی کړی هغه څه سم ډرای کلین دی لا کله به په هغه پسې رغې نو زه دا وایم چې سیاست چې دی زما او د قاري محمود صاحب په سیاسي سوچونه بدلي زما او د پیپل پارټۍ سیاسي سوچ بدل دی خو کم از کم ذاتي اټیکونه دې ونه کړو که ذاتي اټیک کوو نو بیا ټینګېده پکار دي ځکه چې بیا به نګاله ته ننوځو عزیزانو نور چې تاسو هر څه وایئ دا جلسې نورې هم ډېرې دي د خیره سره توبه زه د دې خپلو مشرانو د زړه نه مشکور یم د دې نه مې دا تمام ده چې کار به کوئ کوشش به کوئ
چې تاسو ورځئ او دا ځوانان ورځي تاسو ته انکار نشته هر سړی دا وایي چې زه وروره اوس پښتونولي کوم او بچاخاني کوم دا درته زه په اخره کې دا وایم په دې شعر باندې وایي د نوي نسل دی بیدار ژوندون ته لارې نسي د نوي نسل دی بیدار ژوندون ته لارې نسي د وخت ردي خلک د وخت بدلون ته لارې نسي که سر تیزي خو د لیلا په سر سودا نه کوي زړه د وطن مې د وطن مجنون ته لارې نسي او د سنومر کاکاجي یو شعر دی وایي د ملا په نصیحت په څوک وکي دي تر منبره چې چغار ستا د پڼو دي چې کوم ځای کې د زمرو نوکي رژېږي چې کوم ځای کې د منظرو نوکي رژېږي عاشقان هلته په څوکو د بڼو دي ډېره مهرباني ډېره مننه